ما ته ولې داسې تورې؟ نو بس محنت مزدوري ده څه وکړو. تاسو چې کله محنت مزدوري کوئ دغه درنګونو کې به تاسو کاڼي م راتلی چې دې کانونو کې. یاره بچی د خېټې دپاره کوو، بچي مو دي که مونږ کار نه کوو زمونږ بچي به څه کړي. بلکل بلکل په دې کې هم بچي یې چې تاسو به مونږ ته څه کړي نو هسې کله زمونږ دې حالت ته وګوري که نه بیا مشران وګورئ هغه بچي کوم چې پلار ته بیا خبره کوي چې بابا تا ما دپاره څه کړي دي مړه دا وګورئ. ها ملګرو تاسو به دا مشران لیدلي هم وي خو زه ورته ډېر زیات حیران شوم. یقینا خپل ژوند یې تور سپور کړو. تپوس دې کوم چې ولې داسې تورې؟ ما ته ولې داسې تورې؟ نو بس محنت مزدوري ده څه وکړو. ها څه محنت کوئ نو؟ نو به دا ماشین دی دې کې لګیا یو کار کوو نو بس دغه مزدوري ده. هغه وګوره ها دا ماشین پکې لږ راولګه. دا ماشین دی دا جزان چې کومه دی تاسو مزدوري کوئ دیاړي کوئ سهار 7 نه او سهار 7 نه تر څه ټیمه پورې؟ اوس ماښام 500 پورې. واورې او څومره یو 10,000 ورځ درکوي؟ نه نه څومره در 100 روپۍ ورځ ده. حیران په دې خبره شمه چې د معاشرې ټولو نه سخت کار چې کومه دی په شانتې تاسو په شانتې خلک کوي او معاوضه هم ورته کمه میلاویږي. دا ولې څه وجه ده؟ بس څه وکړو جګړه خو چا سره نشو کوی. بلکل بلکل چا ته وویو نو بس وایي ما ته څه نه پاتې کېږي او مونږ بله مخه شته نه. کاکا ته پکې څه وی؟ تاسو چې کله محنت مزدوري کوئ دغه درنګونو کې به تاسو کاڼي م راتلی چې دې کانونو کې. یاره بچی د خېټې دپاره کوو، بچي مو دي که مونږ کار نه کوو زمونږ بچي به څه کړي. بلکل بلکل په دې کې هم بچي یې چې تاسو به مونږ ته څه کړي نو هسې کله زمونږ دې حالت ته وګوري که نه بیا مشران وګورئ هغه بچي کوم چې پلار ته بیا خبره کوي چې بابا تا ما دپاره څه کړي دي مړه دا وګورئ. ها ځان دا یو نوړی روټۍ د دا په هر ځای کې میلاویږي که نور یو هر ځای ختم چې لاړ شه په زیارت کې کښېنه هلته کې به هم درته میلاویږي نور ملنګان یې خوري تا ته هم میلاویدی شي. خو بچو ته دا خبره کومه چې کوم بچی پلار ته وایي چې بابا تا ما دپاره څه کړي د دوی دا حال نه نه ګورئ دا صرف او صرف د خپلو بچو دپاره لګیا دي. د درنګ کې څومره سختې په خلکو تېرېږي. نو بس هغې کسان خپل لګیا دي یا کار په سویټر باندې کوي. نه دا خو دا درنګ دی غار نه خو دا سامان به سویټر نه راوړي. نه دا کسان دي خپل لیبر دی اوس 4 بجې چټي وکړه لاړه په دې باندې چې کومه دی کمر هم را پرېوځي. نه دا کمر داسې خو نه را پرېوځي او که راځي نو شپې راځي هغه ټایم څوک نه وي او داسې نه راځي. یعنې ډېرې سختې مسالې دي ډېر سخت راتللی هم شي دا خطرناک کار دی که چپونه دي راتللی هم شي او داسې ډېرو ځایونو کې به تاسو اورېدلي چې کولې کان کې کسان دغه ټولو نه په زرګونو خلک موږ اکثر میډیا سره تعلق لرو خبرېږو خلک راته دا خبره کوي چې هغه ځای کې کان را پرېوتو 2,500 مزدوران یې لاندې کړه 300 یې لاندې کړه په یو ځل نو یقینا ډېره سخته ده. الله دې زموږ سفل څه ثواب وکړي. زما د معاشرې د ټولو نه زیات بوج په دې خلکو دی د ټولو نه زیات کار د دې خلکو نه اخیستی کېږي او د ټولو نه کمه معاوضه هم دې خلکو ته میلاویږي. نو هغه وروڼو ته مې درخواست دی چې کوم وروڼه صاحب استطاعت دي چې د دې خلکو سره کم سے کم هغه معاوضه د دوی ډبل کړی شي او د دوی سره چې کوم دی ډېر زیات تعاون وکړی شي. ښه نور څه لکه ملګري چې کوم راځي هغوی ته څه پیغام لرئ تاسو؟ نو بس ملګرو ته به مونږ دغه پیغام ورکړو چې حلال رزق ګټل دا هم یو عبادت دی. ډېر ګران ده حلال رزق ګټل که نه حلال رزق ګټل ډېر په سخته باندې دي. حرامونه مو د الله تعالی بچ کړي. بلکل د حلال رزق په طلب کې دا وروڼه چې کوم دی داسې تور شوي دي ما ویل که نور سوځولي تاسو بلکل نور هم تاسو سوځولي خپل محنت هم خراب کړي او دغه شانتې دی کویلې هم داسې کومه دی دا وروڼه داسې په دې حل کړي دي. نو د دې خلکو مدد د دې سره پکار دی د دې خلکو زیات نه زیات سپورټ پکار دی. زموږ معاشرې ته ټولو نه غټ خدمت کوي. یو خان به 10,000 روپۍ ورځ راشي دا عمره سخته به تېره کړي نشي تېروی نشي تېروی که نه هلته صرف تیږه نه راوچتوي چې دا تیږه وایي لاس توروي. بلکل بلکل خان چې راشي هغه کاڼې هم نه راوچتوي لاس مې توروي او دا جزان پکې ټوله ورځ دوغړېږي.
نو ګرانو کتونکو د دوی په باره کې یو ښه کمنټ د دوی لپاره لازمي ولیکئ او دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې ډېر ملګري یې وګوري.